په زنانو کې د اوخیارتوب او د خپل خاوند سره د ښه زندګۍ مثال د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ده چې تاریخ د دې مطالعه کې نو تا ته به پته ولګي چې په دنیا کې زنانه وا چې د خپل خاوند سره به داسې زندګي تېروله. نو دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه کوي. نو یو ځل خپل خاوند ته وی ما داسې اورېدلی دي چې کله خاوند وفات شي او ښځه چا سره نکاح ونه کړي نو قیامت کې به دا ښځه د خپل خاوند ته میلاوي او چې کله ښځه وفات شي او خاوند د بل چا سره نکاح ونه کړي نو دا ښځه به د په آخرت کې دا یوه ښځه به د خاوند په حصه کې راځي. نو زما تا ته دا وصیت دی چې کله زه وفات شم نو ته به ما نه وروسته واده نه کوي او چې کله ته وفات شو نو تا نه وروسته به زه چا سره نکاح نه کوم. نو عبدالله ابن الاسد رضی الله تعالی عنه ورته وی نه داسې مه کوه زه به ستا دپاره دعا کوم اللهم ارزق ام سلمة بعد رجلا خیرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. الله زما نه وروسته ام سلمه له داسې خاوند ورکي چې نه یې خفه کوي او نه ورته تکلیف رسوي. دا دعا به زه درته کوم. نو زما نه وروسته که زما نه غوره څوک درته میلاوېده نو نکاح به ورسره وکړي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله عبدالله ابن الاسد رضی الله تعالی عنه وفات شو نو ما به ځان سره دا سوچ کو چې د ابو سلمه دی په ابو سلمه مشهور دغه ابو سلمه نه به بهتر ما دپاره په دنیا کې څوک وي د عبدالله ابن الاسد نه به بهتر ما دپاره څوک وي ځکه هغه خو ما ته وي چې الله وله داسې خاوند ورکړي خیره مني چې زما نه غوره وي د دې خاوند نه غوره خاوند به ما ته په دنیا کې چېرته میلاو شي دا به ما ته میلاو نه شي. خو بیا د دې امید دپاره به ما دا دعا کوله چې اللهم ارزقني رجلا خیرا من ابو سلمة الله ما ته د ابو سلمه نه بهترین خاوند را نصیب کړي لا يحزنني ولا يؤذيني چې نه ما ته غم را رسوي او نه ما ته تکلیف را رسوي. دا دعا به مې کوله. نو چې دا دعا مې کوله نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح خطبه ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته موصوله شو. ستا خپل اعذار ورته پیش کړل چې ما سره بچي دي د ابو سلمه نه د عمر د هغه بچو نه د عمر ابن ابي سلمه یو بچی د سلمه چې د هغې په کونیت دا بیا مشهوره ده ام سلمه او ابو سلمه دا سلمه دا دوه بچي دي او دوی جنکۍ دي او بعضې کتابونو کې مورخینو درې ذکر کړي دي دره زینب او کلثوم. څوک پکې دا کلثوم نه حسابوي وایي دوه لوڼې وي او دوه هلکانو نو ما سره دا بچي دي او زه تا سره نکاح نشم کولی. او دویمه دا ده چې په ما کې غیرت ډېر زیات دی. غیرت مطلب یې دا و چې زه بنه نشم برداشت کولی. زه خو د خاوند سره به انتها مینه کوم او چې خاوند سره به انتها مینه کوي نو هغه زنانه بیا بنه نشي برداشت کولی او چې مینه خاوند سره نه کوي هغې بیا به بنې ولې پروا نه اصل مقصد د دې ځای نه دا رواني جوړېږي. نو زه ډېره غیرتمند یم. غیرتمند مطلب دا دی زه بیا د خپل خاوند سره مینه کوم وفا کوم نو بیا مد مقابل څوک نه منه. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام راغلی نو دغه جواب یې ورته کړی دی. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورته موصوله شوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې دا خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته ووی چې خپل خادم ته ووی ام سلمه ته ووایه چې موجوده کوم کسان دي ستا په بچو به هېڅ اعتراض نه وي او که ته وایې چې غیرت دی زه نورې بیبیانې نشم برداشت کولی زه د خدای پیغمبر یم زه به د الله نه دعا غواړم ستا دا غیرت به ختم شي ته به بیا بنه برداشت کوي. زما د بچو به څه کېږي نو ستا دا بچي دا به زه خدای ته حواله کړم. مطلب دا چې زه به الله ته دعا کوم ستا د بچو انتظام دا به وشي. نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشوه. نو چې نکاح وشوه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې د خپل خاوند هغه دعا مې په دې دوو سترګو داسې چشمدیده ولیده چې ما ته د ابو سلمه د عبدالله ابن الاسد نه غوره کس په دنیا میلاو شو. ما دا سوچ هم نه وکړی چې دا به ما ته میلاو شي. دا ما ته میلاو شو. دیو وجې نه به ډېره هوښیاره به عمر کې مشره به نو زیات تر چې کله به زنانو ته څه مسله راله نو ارجو به یې کوله ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته. نو دی به د رسول الله مبارک ته پوښتنه کوله وړاندې څو احادیث په دې تیر شو. دا یو بچی دی دلته عمرو ابن ابي سلمه چونکه مور رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې ده او د رسول الله مبارک په کور کې دی او دا په هغه کور کې اوسېدل کوم کور کې چې زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها اوسېدله. دا په دې وخت کې وفات شوی او هغه کور کې به دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها اوسېدله.